أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسب سورہ بقرہ آیت نمبر 197 بوایو. الحج اغا حج اشهر میاشتې یو څو میاشتې معلومات هغه چې معلوم دي. هغه حج دا هغه یو څو میاشتې هغه معلوم دي. بس په دې کې دا وایي چې لکه د حج یو څو مهینې دي که نه چې هغه معلوم دي. مګر ټول ته معلوم دي که نه، خو د عربو یو غلط رواج و که نه، په دې کې بس په هغې باندې لکه رد شوی دی. دوی چې نو دوی به د حج دغه چې دی دا مهینې که نه، دا به یې داسې مخکې وروسته کولی دی. مطلب نصیب یې پکې کول که نه، وروسته کول او مخکې کول دا به یې پکې کوله. د کله به یې لکه د سفر میاشت چې ده نو هغه به یې رمضان ته راویستله او د رمضان هغه به یې حج ته دغه کړه او داسې که نه، مخکې وروسته به یې کوله، لکه خپله ثاني به یې پکې کتله. نو په دې کې لکه الله رب العالمین چې دی نو په دې باندې رد کړی دی چې د حج مهینې چې دي نو هغه معلومې دي که نه. بس ګوره احرام تړل چې شو که نه، په کومې مهینو نه هغه تړلي. اول خو دا که نه ګوره لکه مخکې خلک چې به تله که نه، بس د مدینې شریف نه به مکې ته تلله نو داسې په اوښانو باندې چې به تله که نه، 15 ورځې به تقریبا لګېدلې. ټیک شو، داسې به پکې شپې راتللې که نه، 15 یا 15 نه زیات که نه، داسې یا به چې پرلې پسې څوک روان وي نو لکه داسې زر به ورسېدله، خو بیا هم لکه ورځې پکې واورېدې. او چې دغه نه به تلله، تبوک نه به تله نو داسې مطلب 30-40 ورځې به مطلب به جوړېدلې. او بیا که داسې لکه د شام او نور لرې لرې ځایونه که نه، نو دا خو بیا ښه ډېره مشکله وه، لکه په دې کې به داسې 4-5 میاشتې داسې به لګېدې. په لارې کې لکه بیماریانې به هم راللې که نه، یوې وجې نه به خلک لیټ شوله. نو څنګه چې لکه دغه به وشوه، روژه به وشوه که نه، د رمضان نه فوراً بعد به بس لکه د دې د حج تیاریانې به شروع شولې. د هغې هغه کم احکام دغه چې وي که نه، بس هغه به یې لکه دغه نه د رمضان نه فوراً بعد به بس دې هغه شروع کړله، سفر وغیره دا به یې شروع کړل. نو هغه لکه رمضان نه فوراً بعد چې لکه دغه کمې میاشتې راځي که نه، دا بس دغه شوه که نه، د شوال مهینه شوله، ذوالقاعده، ذوالحج که نه، او بیا د ذوالحج لکه 10مه ورځ چې ده که نه، هغې کې لکه بیا احرام لکه انسان دغه کوي، یا لکه د ذوالحج 10 ورځې دي که نه، احرام پای کې تړي. او بیا اصل کې لکه احرام چې دی نو هغه 8 ذوالحج باندې چې دی نو هغې کې بیا خپل احرام چې دی نو هغه تړي. او کوم لکه ځینې خلک به دا و چې بس دا لکه بس سفر به یې شروع کړه نو هغوی به خپل احرام چې دی نو د هغې وخت نه به یې تړل شروع کړله. نو بس لکه مطلب دا دی چې د قرآن پاک چې کم لکه دغه راغلی دي که نه، لکه د قرآن پاک نه مخکې هم لکه د ابراهیم علیه السلام لکه هغه کم د دور هغه کمې طریقې چې وې که نه، نو هغه هم خلکو کې موجود وې، خو لکه هغې کې داسې خرابیانې راویستلې وې که نه، نو هغه کمې غلطیانې چې دي نو هغه یې لکه بیا هایلایټ کړي دي د قرآن پاک کې. او کمې چې په لکه غلطیان لکه کم خبرې چې نه دي هایلایټ کړي نو بس هغه لکه د دوی صحیح وي که نه، نو هغه طریقې لکه وسه پورې مطلب صحیح روانې دي. او کوم چې د قرآن کې هایلایټ کړي دي نو هغه مطلب هغه غلطیانې که نه هغه دوی له صحیح کړي دي. لکه اوس دلته کې د اوس مخکې پسې وایو فمن فرضا، پس چا چې فرض کړو، فیهن په دې کې الحج
حج. بس لکه چا چې په ځان باندې لکه حج دغه کو کنه فرض کو لکه چا اراده وکړه کنه چې زه به مطلب بس حج کوم، نو هغه به مطلب بس چا چې فرض کو په خپل ځان باندې حج کنه نو هغه به بس هغه طریقې سره خپل حج به ادا کوي. فیهن په هغې کې لکه ذوالحج هغه دغه شروع شي که نه، نو خپل حج چې دی هغه شانتي کې به شروع کوي. فیهن په هغې کې الحج حج مطلب ذوالحج کې، او مطلب 8 ذوالحج هغه چې دی که نه احرام تړل به خپل شروع کوي. ردې نه مخکې ورځې په مونږ ووایو که نه چې څوک لکه مخکې نه لکه احرام تړل شروع کوي، نو هغوی لکه سفر چې څوک کوي که نه هغوی د مخکې نه خپل احرام تړل چې دی نو هغه شروع کړي. ښه نو چې بس چا چې فرض کړو په خپل ځان باندې حج هغوی د حج شروع کړي او فلا رفث نو بس نه دي کوي مطلب خبرې د ښځو سره که نه، یا د زنانه خبرې دې نه کوي، یا مطلب جنسي گفتگو کول که نه، یا جمع کول. ټیک شو، لکه ښځو سره به هغه مطلب دغه به نه کوي، تعلق به نه ساتي. ولا فسوق لکه داسې تعلق نه خو مطلب جمع به نه کوي که نه، ولا فسوق او نه به د ګناه کارونه کوي. ولا جدال او نه به جګړې کوي. فی الحج په حج کې. بس دلته کې لکه 3 شیزونو به مطلب خیال ساتل پکاري که نه، لکه یو دا چې دغه به نه کوي مطلب د بې حیایۍ کار به نه کوي که نه، دا مطلب دغه به ښځو سره به تعلق نه ساتي، جنسي تعلق به نه ساتي، او د ګناه کارونه به نه کوي. او دریم دا چې په حج کې به جګړې نه کوي. دا دریم خو لږ دغه دی، دا جګړې ځکه چې ظاهره دلته کې خو رشي ډېر زیات که نه، نو خامخا خلک یو بل د کیمیکې ورکوي، د چا څنګه مزاجي چا څنګه مزاجي د مختلف زبون نه خلک راغلي که نه. خو بهرحال لکه الله رب العالمین فرمایي چې لکه د دې 3 ګناه کارونه نه څوک ځان بچ کړي که نه. دې باره کې خو حدیث هم دی صحیح بخاري کې که نه، چې لکه د دې 3 شیانو نه چا ځان بچ کو او هغه لکه داسې شو چې هغه گویا لکه نن د خپل مور د خېټې نه هغه پیدا شوي، هغه د ګناهونو نه مطلب داسې پاک شي که نه، چې د دې 3 کارونو نه چا ځان بچ کو په حج کې. نو بس که انسان لږ شانتي کې دغه وکړي، دغه یو د شمار لکه 100 ورځې که نه، او دونه خلکو سفرې کړي، دونه پیسې لګولي، نو چې بس دې ګناهونو نه ځان بچ کړي، نو هغه بالکل لکه د حج نه چې راشي نو هغه بالکل لکه د ګناهونو نه پاک ساک شوي که نه، بالکل داسې لکه د مور د خېټې نه چې پیدا شوي، مطلب هر قسم دغه نه پاک ساک. او دغه شان صحیح مسلم کې حدیث دی که نه چې حج مبرور لکه مقبول حج چې دی نو هغې سره لکه شاته مخکې چې څونه ګناهونه دي که نه هغه بالکل صفا شي، معاف شي. او دغه شان چې لکه څوک ایمان راوړي که نه، څوک کافر هغوی ایمان راوړي مسلمان چې نو هغه مخکې وروسته څونه ګناهونه چې دي نو هغې نه بالکل لکه صفا شي، هغه معاف کړی شي. دغه شان لکه څوک چې د الله پر لاره کې هجرت وکړي که نه، د الله په لاره کې چې هجرت وکړي نو د هغې سره هم لکه شاته مخکې ټول ګناهونه چې دي نو هغه معاف کېږي، مطلب انسان د ګناهونو نه صفا شي. نو بس لکه حج کې خدا ده که نه چې لکه ګوره رفثه ګوره د بې حیایۍ کارونه که نه، یو خدا ده چې لکه په حج کې خو حدیث کې دي که نه چې لکه ښځې به مخ نه پټوي که نه، صحیح بخاري کې حدیث دی چې لکه ښځې چې دی نو هغوی به مخ نه پټوي.
نو هر قسمه خلک یو سړی رشي کنه نو د سړو د هغه شان په خزمانه نظر لګي نو بس لکه سړو له پکاره چې هغه د خپل نظر چې دی نه د هغې د حفاظت کوي کنه دا هم لکه دغه کې راځي بے حیايي کار کې راځي کنه او ولا فسوق او د ګناه کارونه خو هم لکه اکثره زموږ خپل کال ته خو څوک کافر وغیره خو نه وي لکه دغه مسلمانان د غلط کار کیږي کنه چې د خلکو جیبونه وهي ټیک شو نور لکه د چا څه سامان مامان یو بس هغه به تاسو اوچت کی او بس پیزارونه وغیره د څه شو کنه نو دا دغه کوي مطلب دا د یو بل دغه کوي کنه خلک خپل پیزار د خلکو موجود او بیا هم لکه د نورو خلکو پیزار واچي د څه ډیر شو لکه ګناه کارونه کنه جګړې مګړې کوي کنه بعض اوقات خو پکې خلک لکه دغه وکړي کنه کنځلې منځلې وکړي یو بل ته او ولا جدال او لکه دا هم دغه کنه جګړو کې راځي نو دا یې چې لکه خلک رشي ډېر زیات خلک یو بل د دکې ورکوي او جګړې مګړې دې راشي په حج کې نو لکه دې نه چې څوک د دریو ګناه کارونو چې څوک ځان بچ کړي نو هغه بالکل لکه د هغه حج چې دی نو هغه لکه مقبول حج کې راځي کنه هغه ګناهونه بالکل صفا شي ګناهونه چې دی هغه کم شاته مخکې لکه څه ګناهونه هغه نشوي نه هغه نه بالکل صفا شي وما يفعلوا او دا چې څوک مطلب د سیو کی کنه وما او هغه تفعلوا خلينا توبه تفعلوا چې تاسو کوي من خير سنيكي يعلمه الله نو معلومه ده هغه الله تعالی ته مطلب تاسو چې څوم لکه د نیکي کارونه کوي کنه هغه الله رب العالمین ته معلومه ده دغه علم الله رب العالمین ته شته خاص او هغه چې لکه مطلب تاسو سکار کوي د نیکي کنه نو الله رب العالمین ته دغه علم دی الله رب العالمین ته دغه پته ده وتزودوا او د زادره لکه زادره اخلي مطلب د خپل ضرورت سامان چې دی کنه هغه اخلي وتزودوا او زادره اخلي یا توخه چې دا هغه تاسو اخلي فإن پس بشکا خیره بهتره الزاد توخه چې دا کنه بهتره زادره چې دی هغه سره هغه تقوا ده حاصل چې دا وایي کنه چې تاسو لکه حج د پاره دي سي حج عمره د پاره زین د ځان سره زادره لکه د ضرورت سامان چې دی هغه به د ځان سره اخلي لکه بالکل دا نه کنه چې بس هر څه لکه په توکل باندې پرې دی کنه ټیک ته الله رب العالمین ورکول والدی خو تاسو به خپل ځان سره د خپل ضرورت سامان هغه به اخلي بس دا خبره لکه یمن والدی کنه نو هغوی به خپل ځان سره به حج ته به لکه توخه چې ده که نه د ضرورت سامان چې دی هغه به یې د ځان سره نه وړلی دوی به وی چې بس زمونږ خو مطلب متوکلین یو که نه زمونږ خو په الله رب العالمین باندې بروسه ده او هغه چې دی نه به موږ د خوراک دغه که انتظام کوي لکه موږ به د الله رب العالمین مهمان یو که نه مېلمانه به یو موږ له به هر څه الله رب العالمین کوي او بیا به چې هلته کې لاړه نو بس بیا به یې خیرات غوښتل او که نه خلکونه به یې غوښتل دا به یې کوله نو الله رب العالمین وایي چې نه د ضرورت سامان به ځان سره وړئ او بیا لکه مخکې بیا دغه کړی دی که نه چې لکه د آخرت دپاره که نه چې د ټولو نه بهتره زادره چې ده نو هغه تقوا ده هغه مطلب ځان ته خو به دغه کوئ لکه الله رب العالمین دا وایي که نه چې لکه داسې نه چې بس تاسو لکه د دنیا دپاره ځان لکه د خوراک څښاک او ردې انتظام وکړئ ټیک ده دغه هم ضروري ده
خو د آخرت دپاره هم ځانه مطلب توغه چې ده که نه توخه هغه به ځانه د آخرت دپاره هم لکه پاتې کوئ او اصل توخه چې ده نو هغه تقوا ده مطلب لکه دې کې د آخرت ترغیب یې ورکړی دی واتقوني او ویریږئ زمانه واتقوني ویریږئ زمانه یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو یا اے عقل والو یا اولی الالباب اے عقل والو داسې ویلی شي یا د عقل خاوندانو فمن فرض حدیث الحج او حج اشهر